اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ گزشتہ گفتگو کی مو اخیری کوم صفات بیان کړو مؤمنینو هغه دا وڅ والذین هم لفروجهم حافظون، مؤمنین هغه دي چې هغه خپلو فروجو شرمګاهو حفاظت کوي، یعنی هغه عفیف وي، عفت اختیار کوي، جنسی گناهانو نه ځان ساتي. دا مؤمنینو صفات وو. او به دې ورسته یې چې فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی څوک چې حلالو نه تجاوز کوي الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم نه تجاوز کوي، یعنی حلالو نه تجاوز کوي، حرام ته نغوی نه ویل چې فاولئک هم العادون، دا تجاوز ولادي، هغه کسان دي چې حدود الهی نه تجاوز کوي. او جنسی گناهانو کې جنسی مسایلو کې چې کله حدود الهی نه تجاوز وکړي هغه نتیجه کې بیا زنا ارتکاب کیږي یا باللواط ارتکاب کیږي یا نور گناهان مثلا استمناء وغیرہ، یہ دو ارتکاب کوي. نو دا شي کسان دی ویل چې فاولئک هم العادون، دا تجاوز ولدي. او تجاوز ولاوته قرآن کې ویل چې دا کسان دي چې دا ظالمینو نشمار کړی دي، ظالم دي. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، چې څوک خدای حدود نه تجاوز کوي هغه خپل ځان باندې ظلم کوي، یعنی هغه ظالم ده. وی ظالم انجام یا قرآن کې بیان کړی دی چې ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، چې شدت سره به ظالم څنګه ځان باندې ظلم کړی یا نورو باندې ظلم کړی، هغه به شدت سره حسرت او افسوس کوي چې کاش ما دین لیار اختیار کړی وای، رسول الله لیارم اختیار کړی وای، قرآن لیارم اختیار کړی وای، دا افسوس وکړي. نو انسان څخه کله تجاوز وکړي دوی جنسی مسایلو کې جنسی گناهانو ته تجاوز وکړي، زنا او لواط یا نور گناهان ارتکاب کوي، دا ظالمینو کې شمار دي، ظالمین دي. او دوی نه بچولو لپاره انسان په کار دی څه وکړي، یعنی دغه جنسی گناهانو نه انسان بچولو لپاره څه په کار دی وکړي، کوم اقدامات دي څنګه وکړي چې دغه نه انسان ځان بچ کړي. گزشته گفتگو کې مو یوې طریقې طرف ته اشاره کړې وه چې انسان خپل سترګو باندې کنټرول ولګوي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، څه بهترینه طریقه ټولو نه چې انسان جنسی گناهانو نه بچ شي، خصوصا استمناء او نور کومې گناهان دي چې انسان دغه ارتکاب کوي، دوی نه بچولو لپاره بهترینه طریقه هغه داره چې انسان خپل سترګو باندې کنټرول ولګوي. یو دې تفصیل مو گزشته گفتگو کې بیان کړو چې سترګو باندې کنټرول څنګه پکړ دی ولګي. دین علاوه نورې طریقې دي چې انسان هغه اختیار کړي دغه ګناهونو نه بچیدای شي. اول طریقه دا چې انسان قوي اراده وکړي، محکمه اراده وکړي، عزم وکړي انسان چې دا ګناه به زه دوباره دې ارتکاب به زه نه کوم، نیت وکړي او اراده وکړي. اراده ډېر زیات کردار او رول وي انسان زندګۍ کې. انسان چې کله قوي اراده وکړي هغه دې ګناهونه کوي یا نورو شیانو کوي، منشیاتو کوي، انسان کله نشه پرېږدي، سګرټ او نسوار او نور نشې او منشیات څخه پرېږدي، هغه ته قوي اراده لګي. ټول نه مهم اهم کردار او رول هغه اراده دی. چې کله انسان اراده مضبوطه وي نو غاره او ګناه بیا پرخلاص شخته مشکل نه وي. یہ شعر کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. سے ارادہ دے کلا پخاوی مضبوط وی نار صورت امواج د نروشی شهوات و نورا کوم امواج دی گناهانو هغه امواجونه انسان ځان بچوي شي، هغه سم مقابله کوي شي. ناول پکور د انسان اراده مضبوط وي. دویم شی پکار د انسان کوم جدید ټیکنالوژي ده، ټي وي ده، انټرنیټ ده، موبایل ده، ټابلیټ ده، کمپیوټر ده، نور ډیوایسز، هغه پکار ده حسب ضرورت استعمال کی.
فضولیاتو کې لغویاتو کې پکار دی هغه استعمال نه کړي. څومره انسان ته ضرورت دی پکار دی مغور استعمال کړي، کم از کم هغه پکار دی استعمال وکړي. ویلې چې هغوی دوی شیانو کله زیات استعمال کېږي انسان ګناهانو کې مبتلا کېږي. خصوصا نوجوانانو لپاره ضروری ده چې دغه شیانو نه ځان وساتي. چې چاته ضرورت نشته، موبایل ضرورت نشته او ته ټابلیټ ضرورت نشته، انټرنیټ ضرورت نشته، هغه پکار دی دوی نه ځان وساتي. والدینو ته پکار دی چې هغوی نگرانی وشي بقاعده او دا شیان پکار دی هغوی ته فراهم نشي. د کوم جدید ټکنالوژي کوم ډیوایسز دی، موبایل دی، ټابلیټ دی، انټرنیټ خصوصا دا پکار دی هغوی ته فراهم نشي. بل اهم شی انسان ته پکار دی که استطاعت لري هغه پکار دی واده وکړي. واده ډېر زیات تاکید شوی دی دین کې، شریعت کې، چې انسان څه استطاعت لري هغه ته پکار دی چې هغه انسان واده وکړي. او ډېر داسې نوجوانان دي، جوانان دي معاشره کې چې هغوی ته ضرورت وي واده، خو واده نه کوي، ګناهانو کې ځان مبتلا کوي، خو واده نه څه کله ورته وایي واده نه انکار کوي. دا یو غټ مشکل دی. او دین یې دین دی باندې تاکید کوي که ته غواړې چې د ګناه نه بچ شي پکار دی انسان واده وکړي. او څوک استطاعت نه لري هغوی ته حکم دی ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. څوک چې واده استطاعت نه لري هغوی ته لپاره حکم دی چې هغه عفت اختیار کړي، هغه ځان پاک وساتي. پکار دی مختلفو طریقو سره دا طریقې دي چې کوم بیان کوو. بل اهم شی چې هغه دی جنسی ګناهونو بچولو کې انسان سره مدد کوي. هغه دا چې ډایټ کومې ته خوراک ده، غذا ده، هغه کې پکار دی بیلنس وي. ډېر داسې خوراکونه دي چې انسان باندې اثر کوي، هغه وجې نه هغه ګناه کوي. نو خوراک کې پکار دی انسان مینیو داسې وي چې داسې شیان ونه خوري، خوراک کې داسې شیان شامل نه وي چې هغه وجې نه انسان ګناه کې مبتلا شي. انسان مزاج چې کوم دی هغه پکار دی بیلنس وي. ډایټ سپیشلیست سره پکار دی، ډایټیشن سره پکار دی مشوره وکړي انسان چې کوم خوراکونه دي چې هغه ما دی عمر لپاره مثلا د ایج لپاره ماته ضروري دي چې زه دا کوم قوت شهوت دی دا بیلنس کې وساتم، هغه کوم خوراکونه دي هغه نه پکار دی انسان مشوره وکړي. بل شی اهم هغه دا چې انسان څومره څه کېدای شي پکار دی بېله پته کېدلی نه انسان پکار دی ځان وساتي، تنهایي نه پکار دی ځان وساتي، بېله زندګۍ تېرولې نه، بېله څملستلې نه، بېله کمرې کې مثلا نوجوانانو ته ډېره ضروري ده چې پکار دی بېله نه وي، پکار دی داسې ځای کې وي چې نوره کسان هلته موجود وي. دین کې او شریعت کې دې باندې دې مذمت شوی دی، تاکید یې کړی دی چې پکار دی انسان بېله خوب خصوصا بېله پکار دی نه وي، پکار دی یو بل کس داسې موجود وي، داسې ځای کې وي چې نوره څه موجود وي. او کله څو پورې چې انسان ته خوب نه وي راغلی اوره پورې پکار دی هغه بیډ ته لوړ نه شي. هغه نوجوانان جوانان چې کوم دغه شیانو نه غواړي چې ځان وساتي پکار دی څو پورې خوب راغلی نه وي هغه پکار دی بیډ ته لوړ نه شي، آرام پره هغه ته لوړ نه شي چې هغه بسترې ته لوړ شي. بل اهم شی چې کوم آداب بیان کړي دي خوب څملستلې بیډ ته تللی کوم آداب بیان شوي دي دین کې شریعت کې هغوی پکار دی انسان لحاظ وکړي. اذکار دي، ځنه آداب دي هغوی پکار دی رعایت وکړي، دعاوانې دي، قرآن تلاوت دی او نور شیان دي هغوی پکار دی رعایت وکړي. که دا رعایت انسان وکړي نو انسان ته به ډېر خوب کې بیا سکون ملويږي او دغه ګناهانو نه بیا انسان ځان بچوای شي. بل شی انسان ته څه پکار دی هغه دا چې هغو کسانو سره پکار دی انسان دوستي ونه کړي چې هغه دغه کارو کې مبتلا وي یا مثلا دغه شیانو رعایت نه کوي، فحش مثلا گفتگو کوي، فحش خبرې کوي، گپ شپ کې مثلا رعایت نه کوي، غلط هر قسم ته خبرې کوي، دا شی کسانو نه پکار دی انسان ځان وساتي دوستي ورسره ونه کړي. ویلې که دا شی کسانو سره دوستي وکړله نو قیامت ورځې به دا انسان افسوس کوي یا ویلته لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن آیا دی ډېر کسان به دا افسوس کوي چې کاش ما دغه سړي سره دوستي نه وای کړې، لقد اضلني عن الذکر، دې ذکر نه، قرآن نه، دین نه، خدای نه زه وریا کړم. نه قیامت ورځې به هغه شدت سره افسوس کوي. پکار دی داسې کسانو نه داسې سوسایټیو نه ځان وساتي چې هغه ګناهانو کې مبتلا وي یا دغو شیانو رعایت نه کوي. بل اهم شی هغه دا چې انسان پکار دی هر وخت ځان بیزي ساتي، مشغول وي، فارغ نه وي. پکار دی که غواړي ګناهانو نه ځان وساتي خصوصا جنسی ګناهانو نه پکار دی انسان مشغول وي،
چې کاروبار کې مشغول وي، خپل نورو نیک اعمالو کې پکار دی مشغول وي. روایت کې دی چې المؤمن مشغول وقته، ای مؤمن صفات ده د امیر المؤمنین یې چې هغه هر وخت مشغول وي، هغه سلایا وخت نه وي، هغه بیزی وي هر وخت، نیکو کارو کې البته بیزی وي، ځان مشغول ساتي، یعنی فزیکلی پکار دی هغه مشغول وي. اخیری او اهم شی هغه ده چې جسمانی لحاظ نه پکار دی هغه ورزش کوي، پکار دی یو روټین جوړ کړي چې هغه ورزش کوي، ورزش خپل معمول جوړ کړي پکار دی. لکه څنګه خوراک انسان معمول دی، خوراک ضرورت ده انسان ته، اندسې انسان ته ورزش ښه ضرورت ده. کله چې خوراک نه زیات ځینو کسانو ته ورزش ضرورت وي، هغه کسان چې کوم ورزش کوي هغه ډېرو ګناهونو نه هغه بچیدا شي، خصوصا دغه جنسی ګناهونو نه. چې کوم انرژي دغه کله ورزش کې ضایع کېږي، انرژي خرج کېږي، نو انسان ګناهونو نه ځان ساتي شي. دا اهم شیان دي، د هدایت دي اهم چې انسان جوانان او نوجوانان کدی باندې عمل وکړي، نه دغه جنسی ګناهونو نه ځان محفوظ ساتي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.